السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن ولا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى في مقام آخر: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف ہوئے. محترم اللہ جل جلالہ دنیا کی دا انسان نے علاوہ بنی آدم نے علاوہ مختلف مخلوقات پیدا کر دا ہر یو چیز دپاره اللہ جل جلالہ هغه سره یو لار هم پیدا کړی ده. هغه لارې ته فطرت ویلې کېږي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي: والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى. او الله هغه ذات دی چې هغه یو څیز اندازه کو او به هغه څیز ته لارم وښوله تر څو چې هغه شی هغه خپل حدود او فطري لاره باندې وخت تېروي نو د هغې نه ته فایده حاصلولی شي. او که هغه شی د خپلو فطري حدودو نه بهر شي بیا د هغې نه فایده حاصلول ګران. اس دنیا میں اللہ جل شانہ نے مختلف چیزوں کو پیدا کیا ہے. ان چیزوں سے فائدہ تب حاصل ہوتا ہے جب وہ چیز اپنی فطری حدود کے اندر رہے. اگر وہ اپنی فطری حدود سے باہر ہو جائے تو پھر اس سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان پیدا ہوتا. ہر شے چې هغه دنیا کې پیدا ورکوي چاته یا د هغې نه ته پیدا حاصلې تر څو چې هغه فطري حدودو کې دننه وي په خپل میدان کې هغه پیدا درکوي. او چې کله د فطري حدودو نه هغه بهر شو هغه بیا پیدا نه ورکوي، کله کله نقصان کوي. زه تاسو ته آسان او لنډ مثال درکوم. دغه وخت کې مونږ ټول د هغې نه مشترکه مختلفې فایدې حاصلو. دا بجلی ده، قوت کهربایی، برق، دا یو قوت دی. زه اوس فی الحال دې نه زم کار اخلم او تاسو ته هم دا فایده درکوي. زما مخې ته لاؤډ سپیکر پروت دی. زما آواز د دې بجلی په زور سره په دې لوډ سپیکر کې اوچت شي. دننه حال کې د جومات چې څومره وروڼه ناست دي هغه ټولې اوري. بهر چې چاته دننه د راتلو د ناستې ځای میلاو نه شي دی بهر اوري. او په کورونو کې چې دا آواز لنډ کورونه وي زنانه او درسي زنانې هم اوري. په لاره او په سړک باندې چې څوک را روان وي یو حد کې دننه وي
لري د جماعت نه هغه کسان هم را اوازوي. حالانکه که دا لوډ سپیکر لري شي نو په مشکل سره د ما ته چې مخامخ کوم وروڼه ناست دي دی به زما په خبره نه پوهي. دا دومره لویه فایده دا بجلي ورکوي. بیا دا پکې په دې جومات کې چلیږي د ګرمۍ په موسم باندې دا د دې بېله فایده ده. د ځمکې نه اوبه راایستل د موټر په ذریعې د کوهي نه دا د دې بېله فایده ده. کمره یخول د اے سی په ذریعې سره هغې کې هم بجلي استعمالېږي دا یې بېله فایده ده. فرج په هغې کې مختلف اشیاء، مشروبات، فواکه، میوې دانې پرتې وي. هر یو څیز په خپل خاص درجه حرارت کې ساتل دا د فرج کار دی. دا د هغې بېله فایده ده. د ژمي په موسم باندې کمره ګرمول د هیټر په ذریعې سره په هغې کې هم بجلي استعمالېږي. او پخلی کول چې څوک په بجلۍ باندې کوي اور جوړېږي د هغې په زور بیا پخلی کوي دغه کې هم بجلي استعمالېږي. د دې نه علاوه څومره فایدې دي چې هغه ما تاسو ته ذکر نه کړي. والله اعلم. کارخانې، میلونه، مختلف اشیاء د دې قوت کهربایي په زور سره چلیږي. دا مخلوق ته د الله جل جلاله دا پیدا کړي خدای دا انسان نه دا پیدا کړي. انسان دریافت کړي د موندي دا الله جل جلاله په دې ځمکه کې د ځمکې د پاسه د اسمان د لاندې په اوچا پلونده مختلف فواید، منافع، مختلف اشیاء کې ایښي دي. انسان ته وایي چې دا په خپله پیدا کو ګوره ما تا ته یې ستا ضروریات هغه د انسان لټۍ او د لټون نه پس د ده لاس ته ورشي بیا د هغې نه پیدا اخلي. دا ټول مخلوقات د هغه رب دي چې انسان هم جوړ کړی دی. هغه رب العالمین دی. دا بجلي دا فایدې چې څومره ورکوي دا چې خپله فطري حدودو کې دننه ځکه دا فایدې ورکوي. که د خپل فطري لارې نه دا بجلي بهر شوه د فایدې په ځای به د دې نقصان دومره شي چې تباهي به راولي. دا په تارونو کې ده او هغه تارونه بیا په پلاسټک په خول کې بند دي چې کوم تار کې بجلی ډېر راځي د هغې د پاسه خول غټ دی، چې کوم کې لږ راځي د هغې د پاسه، یا چې کومو تارونو د پاسه خول نشته دی هغې باندې ټینګېږي نه هغه سوځوي. لکه د غټو ستنو باندې چې کوم لین را تېر شوی نو هغه بیا د ځمکې نه یو خاص فاصله کې چې هغې سره نږدې کوم یو شی هغې سره نږدې شي نو هغه بیا ژوند نشي کولی، ژوندی نشي پاتې کېدی. او د تارونو به خپله که څومره مسافت ساتي دومره لار به ساتي هله به هغه بجلي او د قوت کهرباییه یو ښار ته یو علاقې ته منتقلېږي. که داسې نه نو دا بیا نه ځي په هغه ځای کې د هغې نه اور جوړېږي، اور لګي. او چې کله دا تارونه بربنډ وی نو بیا به د دې جومات په دې ستنو کې چې کومه اوسپنه لګېدلي ده په دې پکو کې په هر یو څیز کې به شارټ وی کرنټ وی څوک به ژوندی نه شول پاتې کېدی. ځکه چې دا د دې فطري لاره نه ده، غیر فطري لار ده. دا د خپلو حدودو نه دې تجاوز وکړو. اوس چې دا کله ته استعمالوې د دې نه فایده نه شي اخیستی، دا به تا ته نقصان درکړي. کله یو معمولي تار هغه چې هغې سره د بني ادم ګوتې ولګي هغه تار یې ونیسي او یو ساعت یې نیولی وي چې د هغه نه ساه وباسي نو بیا یې پرېږدي. دا څومره خطرناک شی دی. دا ځکه چې غیر فطري لار تا اختیار کړه. فطري لار چې الله جل شانه کومه د هغې د استعمال جوړه کړي وه ته په هغه طریقه باندې د هغې نه فایده نه اخلې. الذي قدر فهدى. اللہ جل شانہ نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا، فہدى پھر اس کو ہدایت دی، اس کو ایک راستے پر چلایا. تو اس دنیا میں خود بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور دوسروں کی جولیوں میں بھی فائدہ بھر سکتا ہے جب تک تو اسی فطری تقاضوں اور فطری قاعدوں کے مطابق چلے. چکلا تدغ فطری لارو باندې چلیږي نو تر هغې پورې ته دنیا نه خپله پیدا اخیستی شي، خلکو ته هم پیدا ورکوي هر یو څیز. بهرحال عرض مې دا کولو چې الله جل جلاله د هر یو څیز دپاره یو فطري لار پیدا کړې ده
قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. فطری لار دا د ګلنا ته خوند خلی چې د دې رنگ او د دې خوشبوئی هغه زما په کار راشي نو دا به پرانا کې ساتي. دې ته یو خاص اندازې سره د انوار د رڼا ضرورت دی، د هوا ضرورت دی. که په دې باندې هوا بند شي د ګلابو په ګل باندې بوټي باندې نو بیا دا ګل په دغه رنگ سره او دې بوی سره دا نه پاتې کېږي، دا به ختم شي. دا دغه فطري لار ده. د زمري قوت او دغه زور که سړی ګوري هغه په خپل فطري حدودو کې چې هغه ځنګل دی په هغې کې دننه دی، او چې کله زمری په پنجره کې بند شو نو دغه وخت کې د هغه فطري شی ختم شي. هر یو میوه الله جل جلاله پیدا کړې ده، د هغې میوې نه ته پیدا اخیستی شي، هغه یو زمانې پورې څه ورځو پورې محفوظ کولی شي، په کور کې پاتې کولی شي. بعضې میوې لږ وخت، بعضې ډېر وخت. په هغې د پاسه یو نری پوستک وي، هغه پوستک کې چې دننه یې دا د هغې فطري حدود دي، ته د هغې میوې نه پیدا اخیستی شي. او چې کله هغه پوستک لرې شو بیا څه وخت پس لږ وخت کې د هغې نه ته پیدا نشي اخیستی. غوز دی، اکوړ، هغه چې په پوستک کې دننه دی څومره میاشتې مسلسل دی پروت نه خرابېږي. او چې کله د دې نه دا پوستک لرې شو ګیرۍ دې بهر ته راوویسته، د خلکو د سهولت د واره نه سبا دوکانو کې د غوز ګیرۍ خرڅېږي، لیکن یو څوره دی پس د هغې خوند بدل شي، ته د هغې نه پیدا اوس نشي اخیستی. ولې؟ ځکه چې هغه د فطري حدود نه بهر راووت. دغسې زما عزتمندو الله جل جلاله انسان پیدا کړو، د انسان دپاره د ژوند تیرولو فطري لارې خولی دي. بیا په انسانانو کې دوه قسمه دي، نارینه او زنانه. د نارینه د عمل او د هغه طریقې کار جدا، او د زنانه عمل او د هغه طریقې کار بعضې صورتونو کې جدا. د زنانه فطرت هغه دا دی چې دا مستور وي، دا پټه وي، دا په کور کې دننه وي، نو د هغې نه ته هغه منافع حاصلولی شي چې د کوم دپاره زنانه پیدا ده. او نارینه نه دا فایدې هله حاصلولی شي چې دی د ضرورت دپاره کور ته راشي او دی د کور نه بهر وي، او د کور بهر چې څومره کارونه دي دی هغه کوي. که هغه جمع ده، که هغه جماعات دي، که هغه د الله په لار کې جهاد کولی، که هغه خلافت او حکومت چلولی، که هغه کارخانې چلولی، که هغه مختلف کارونه دي بارني، که هغه زمینداره ده، که هغه هر یو کار چې دی دا د سړو کار دی، د نارینهو دنیایي کارونه دي، دیني کارونه دي، دی دا بهر کولی شي. د ده فطري تقاضي الله جل شانه داسې پیدا کړي دي چې دی په کور کې تنګېږي، کور ته دی د ضرورت دپاره راشي، لتسکن الیها، د سکون دپاره راشي، د آرام حاصلولو دپاره راشي. شپې ته رالو، شپه یې وکړه او خپلو بچو څخه رالو، خپلې بیبي څخه رالو، لږ وخت یې تېر کړو، د هغې نه پس سکون نه پس دکې بیا چې کله سټیم نه ډک شي او قوت پکې راشي بیا دی بهر وځي، بیا کار کوي. د زنانه خپل حدود، د نارینه خپل حدود. او د دې وجې نه الله جل شانه دا مخلوق انسان په دې دوو قسمه پیدا کړی دی. بعضې اعضا یې د ده بیل بیل جدا جدا پیدا کړي دي، د هغې اعضاو په وجه باندې بعضې صلاحیتونه هغه جدا جدا شوي دي. زنانه صنف نازک دی، په هغې باندې د حیا غلبه ډېره زیاته وي. د هغې د حیا تقاضا دا ده چې هغه څومره په پرده کې وي، مستور وي، دومره هغه خپلې پیدې ډېرې زیاتې وي. د زنانو فواید څه دي؟ د زنانو فایده دا ده چې یو دا بچی پیدا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تزوج الودود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. تم نکاح کیا کرو ایسی عورتوں کے ساتھ جو کثرت سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہیں اور اپنے شوہروں کے ساتھ محبت کرنے والی ہیں. داسې زنانو سره نکاح کوي چې هغه بچي ډېر پیدا کوي او د خپلو خاوندانو سره محبت کوي. شنډه زنانه د نکاح مقصد دا نه دی چې سړی صرف او صرف د خپل شهوت او د خپل خواهشاتو د تسکین دپاره چا سره واده وکړي. نه،
مقصد اصلي هغه دی چې اولاد پیدا شي، دا شی په خپل دغه حاصلېږي. نو د زنانو فواید او منافع بچی پیدا کولی دا اهم مقصد دی د زنانا چې دا انسانان د دین پیدا کی. نطفه منی ساس کې د رجل اگر رحم مادر کې د زنانه پر رحم کې پروزی دا غنه د الله په قدرتونو سره بچي جوړي. بخاری شریف کې حدیث ته د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ته د مختلفو ملائکو او فرښتو مختلف کارونه غي ته حواله دي. بعضی فرښتو ته دا کار حواله ده سلويخ رده پس په دغه اساس کې د منی کې تبدیلی راځي. هغه تبدیلی د فرښتو زیر نگرانی الله جل شانه خدا ارسن خلیم او خبیر دی او خبردار ذات دی. لیکن وخت په وخت باندې دا دغه نظام دی د غفرتلیم اطلاع ورکي چې یا الله اوس د نطفینا وینه جوړه شوه، اوس د غوښه جوړه شوه، اوس بیا چې کوم مین وړوکی او پوس په باندې وختو بیا د هغې نه پس په هغه کې ساه راشي 4 میاشتو کې، یا بعض حضرات محققین وایي 3 میاشتې 18 ورځو کې. دې نه پس چې کوم ډاکټر یا کوم انسان یا کوم نارینه او کوم زنانه دغه بچی په رحم کې وجني دی قاتل دی، ځکه چې په هغه کې ساه راغلي د هغه انسان جوړ شوی دی. نو دا مرحله وار دغسې کېږي. دا فرښتو یو نظام دی الله جل شانه جوړ کړی دی. نو عظیم مقصد او منفعت د زنانا دا بچی پیدا کول. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارک ویلے عموماً د نکاح په دوران کې دا ویلے کیږي تزوج الودود الولود. الودود هغه زنانا چې هغه په کثرت سره بچی پیدا کوي، یعنی د زنانو ډیر بچی پیدا کول لا د هغې ښه صلاحیت. نن سبا معاشره الټه ده او د مغرب نه او د شیطانی قوتونو نه او قومونو نه متاثره معاشره. هغه ښځې بوډۍ ګانې د هغوی په خوله باندې دا الفاظ راځي چې کومې زنانه بچي ډېر پیدا کېږي هغې ته سپک ګوري، حالانکې د الله رسول فرمایي چې داسې زنانه سره نکاح کوئ چې هغه بچي ډېر پیدا کوي، ځکه چې دا بچي ډېر پیدا کېږي او دا بیا مسلمانان شول نیکان د الله جل شانه بندګي کوونکي په دې کور کې او په دې خاندان کې ډېر دي. بیا به څوک د الله په لار کې جهاد کوي، څوک به عالم وي، څوک به حافظ د قرآن وي، څوک به څه کوي، څوک به څه کوي، څوک به د دنیا مختلف کارونه کوي. بعضې افراد الله جل شانه داسې باصلاحیته پیدا کړي چې هغه یو فرد د پوره قوم عمره کار کولی شي. ان ابراهیم کان امة قانتا لله حنیفا. اللہ جل شانہ فرمائیں یقیناً ابراہیم ایک پوری امت تھی قانتا للہ جو اللہ کے لیے مطیع اور فرمان بردار ہو. یو ابراہیم پہ یواز ځان باندې هغه د پوره قوم عمرو یو ملت یو قوم چې څومره کار کوي هغه عمره کار هغه عمره صلاحیتونه ابراهیم علیہ السلام ته الله جل جلاله ورکړي او بیا مطیع د الله جل شانه فرمان بردار. داسې نه چې یو کس وي لیکن شری او چې څومره کسان د شر والا چې هغوی نه کوم ځای کې کیني، کوم ځای کې ولاړ وي، کوم ځای ته ځي، کوم ځای پاتې کېږي، په کوم کلي او معاشره کې او ماحول کې وخت تېروي هلته د شر خورېږي. نو چې څومره ډېر وي دومره به ډېر شر خورېږي. د حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بعضې خلک داسې دي چې الله جل جلاله دی د خیر باعث ګرځولي، دی نه خیر خورېږي. او بعضې کسان داسې دي چې الله جل شانه هغوی کې شر پیدا کړی د هغوی نه شر خورېږي. فتوبى لمن جعل الله في أيديهم مفاتيح الخير وويل لمن جعل الله على يديه مفاتيح الشر. خوش قسمتی ده او جنت ده د هغه چا دپاره چې د چا په لاس کې الله جل شانه د خیر کنجیانې ورکړي دي چې کوم ځای ځي د نه خیر خورېږي، چې خبره کوي ښه خبره کوي، چې د دوو کسانو په منځ کې جوړه کوي نو جوړه کوي ښه جوړه کوي، چې د چا بیمار تپوس ته لاړ شي د بیمار زړه ورسره ښه شي، چې چرته کې کینې هغلته ته خیر خورېږي، خیر ته خورېږي، دنیوي فایده ته خلکو ته رسي، اخروي فایده ته رسي. اخروي فایده ډېره لویه فایده ده.
او بعض خلک داسې دي چې د هغوی په لاس کې الله جل شانه د شر کنجیانې ایښي دي چې کوم ځای ته ځي هلته د هغه نه شر خوري، هغه ماحول هغه معاشره کې د هغه نه شر خوري. نو چې څومره یو ابراهیم علیه السلام پوره امت قرآن کریم فرمایي بعض افراد داسې اوس چې یو زنانه بچي ډېر پیدا شي هغه ټول نیکان وي او د هغوی په لاسو کې الله جل شانه د خیر کنجیانې ایښي، دا افراد چې کوم ځای کې کار کوي خیر به دې خوري. بعضې صحابیات زنانه په دې به خوشحالې دي چې د هغې بچي به ډېر و، هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جنگ ته واست. بخاری شریف کې حدیث دی حضرت سلیمان علیه السلام د الله پیغمبر تیر شوی د داود علیه السلام زوی پلار او زوی دواړه پیغمبرانو، داود علیه السلام اول او بیا سلیمان علیه السلام. سلیمان علیه السلام یو ځل پس خبره باندې د خپل فوج نه خفه شو، ناراضه شو، چرته څه مړانه به ډېره نه کړي، بیا وی چې نن شپه به زه خپلې بیبیانو څخه ځم. هغه زمانه کې د ډېرو بیبیانو د ساتلو اجازت او سلیمان علیه السلام 100 بیبیانې وي. وی نن شپه به زه د ټولو څخه ځم او چې د ټولو نه کوم بچي پیدا شي هغه به د الله په لار کې ټول جهاد ته استوم. انشاءالله یې نو ویلي، فرښتې ورته دروغ ونه ووی چې انشاءالله دې ونه وي، انشاءالله یې ونه وي. سلیمان علیه السلام ټولو بیبیانو څخه لاړو، د انبیاو قوت ته وګورئ تاسو. انبیاء ته الله جل شانه څومره زور ورکړي. یو سړی په یو شپه کې د یوې بیبي سره یا د دوو سره زیات نه زیات بدله جما کولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم 11 بیبیانې وي په یو وخت کې، 9 یا 11 سره یا 9 سره په یو موقع د حج په موقع تللی. انبیاء کرامو کې قوت د بطش دا ډیر زیات وي، قوت د جما ډیر وي، طاقت الله پاک ډیر ورکړي. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائل کننا نتحدث انه اوتی قوت 40 من رجال اهل الجنہ. مونږ به دا بحث کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک د 40 جنتیانو عمر قوت او طاقت ورکړي، او یو جنتی کې د 100 د دنیا سړو عمر طاقت وي. الله جل شانه مونږ ټول تاسو جنت ته بوزي، یو جنتی کې د 100 سړو عمر قوت او طاقت. دلته ټول د چپسونه خوري دا خراب، نو قوت او طاقت پکې نشته. بہرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تزوج الودود الولود. د زنانا مقصد کوم د پاره چې خدای پاک زنانه پیدا کړي د فطری مقصد هغه د بچو پیدا کول. دویم د کور خصمانه کول، د کور ساتنه، د خاون په غیبوبت کې داغه پششا، داغه د مال، داغه د کټ پوزی، داغه د بسترې، داغه د کور حفاظت کو الله د زنانه کار دی. خپل خاون ته په خول سړول، بچو ته په خول سړول دا د زنانو کار دی. د کور د صفائی اهتمام دا د زنانو کار دی چې دا په کور کې وي، دا کور صفا ساتي. ځکه چې د دې کور کدا جونګړه ده، کدا خیمه ده، کدا د خټو لوټو کور دی، کدا پوخ کور دی د خښتو، کدا بنگله ده، د دې دننه نظام چې ټیک وي نو د ټولې دنیا نظام به ټیک وي، او چې د ټولې دنیا نظام ټیک وي نو د ټول کائنات نظام به درست چلیږي. دا ټول موقوف دی په دې یو د کور په نظام باندې. د 2 افرادو نظام کورنۍ چې کله هغه تباه شي نو هغې سره د ټول دنیا نظام تباه کیږي. ذکر الله جل شانه د دې منافع او د فواید او د ادا کولو لپاره قرآن کریم کې زنانو ته فرمایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. وقرن فی بیوتکن، او تاسو په خپل کورونو کې قرار ونیسئ، کلکې او پخې کې نه. دا قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى، او داسې بهر موزئ لکه څنګه چې د جاهلیت اولا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت او د بعثت نه مخکې به ښځې وتې بنا او سنګار سره بهر بوت. د دې علاج دا دی کورنۍ نظام زمونږ الخ کېدی شي چې زنانه پرده وي او زنانه په کور کې وي، او په کور کې به دا اله ناستی چې دې ته د پردې احکام نازل شي. ځکه الله جل شانه په خپله فرمایي هغه خالق او مالک او رب العالمین چې سړی او ښځه هغه پیدا کړي دي،
او د سړی په فطرت او د زنانه په فطرت باندې دا غنه زیات څوک نه پوهیږي. هغه وایي چې دا زنانه به فایده له درکوي، سړو چې دا په کور کې دنني. د پښتنو په علاقه چې دا متل جوړ شوی دی د زنانو دپاره یا کور دی یا ګور دی، هغه د دې آیت کریمه په رڼا کې دا بد نه دی. او نن سبا چې دا متل بیانېږي نو بعضې خلک په دې پورې خاندي. دا هغه خلک خاندي چې کوم شیطاني افراد دي، دا هغه خلک خاندي چې کوم د یهودو د نصاراو د معاشرې نه متاثره خلک دی. دا هغه خلک خاندي چې کومې ښځې هغوی دا غواړي چې د اشرافې او حیادارې او دیندارې زنانه هم د کور په چاردیوارۍ کې پاتې نشي، دا هم بهر روزي. دا هغه خلک دی چې څوک د مسلمانانو خاندانی نظام او کورنۍ نظام هغه تباه کول غواړي او بیا په هغې سره د هغوی ملکي نظام او سیاسي نظام ټول تباه شي. دا ګوربچوف د روس صدر تیر شوی اوس ګوربچوف، میخائیل ګوربچوف، هغه چې کله د بادشاهي نه حکومت نه لرې شو نو د هغې نه پس یو کتاب لیکلو پروسټرایکا. ما ته چا وی ما خو نه دی لیدلی، هغه کتاب اوس هم په بازار کې وایي میلاویږي. په هغې کې ده لیکلي دي د زنانوں متعلق کہ ہم نے آج کل اپنے معاشرے کی عورتیں گھروں سے نکال لی اور اس کو مردوں کے شانہ بشانہ دنیا کے کام کاج اور کاروبار میں کھڑا کر دیا. منگ زنانا د کورون نه راوویستې او د سړو سره مو اوګه په هر کار کې ودرولې. زمینداره کوي، دکانداری کوي، مارکیټینګ کوي، په کارخانه کې دي، کلرک نظام دا کوي، منشیتو کوي وغیره وغیره. دا ټول کارونه د سړو سره یوځای کوي. نو بیا لیکي چې مونږ خو د دې په وجه یو فایده ترلاسه کا، مصنوعات او پیداوار لږ ډېر شول، لیکن د دې یوې فایدې په وجه باندې دا د دهریه د کافر اقوال لګورې ښه یو مسلمان او بزرګ هم نه د پیغمبر هم د دې په عوض کې هغه وایي چې د دې یو فایدې په بدل کې چې زمونږ کوم نقصان وشو، هغه نقصان د هغې تلافي زرګونو کالو پورې مونږ نشو کولی. او زه دا کتاب چې لیکم دا د دې دپاره لیکم، زه دا تحریک چلول غواړم پروسټرایکا. هغه وایي دا کتاب دې دپاره لیکم چې دا ښځې چې کومې مونږ ایستې دي بهر چې دا بیا واپس راشي. زمونږ ترقي او هغه فواید او منافع به هله حاصلېږي چې کله دا زنانه کور ته راشي. دا تا ته الله جل جلاله په خپل کلام قدیم کې چې څنګه آغازات د هغه ابتدا نشته، داسې د هغه د کلام ابتدا هم نشته. خو دنیا ته دا کلام کله راستولی دی؟ سید الرسل خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې 1400 کاله مخکې، 1400 کاله مخکې. هسې دا کلام قدیم دی. په دې کې الله پاک دا نسخه، دا فارمولا، دا ضابطه، دا قاعده، دا قانون او دا اصول ذکر کړي. وقرن فی بیوتکن، ای زنانو تاسو په خپلو کورونو قرار ونیسئ. په هغې کې تا ته فایده ده، ستا خاوند ته فایده ده، ستا بال بچ ته فایده ده، ستا را روان نسل ته فایده ده، ټول امت مسلمانانو ټول قوم ته فایده ده، بلکې کافر چې په دې باندې عمل وکړي هغوی ته هم پکې فایده ده. او نن سبا دا فایده د هغوی لاس ته نه راځي، دې کې نقصان او تاوان ځکه چې د هغوی نسل تباه. کله کله هغوی په ملک کې چې دا نور افراد نی د دلته نه چې دا زما او ستا بچي دي نوکریو دپاره چې دا افراد پرې وباسي، نو مشکل دی چې هغوی خپل مصنوعات او صنعتکاري او خپل نظام دا برقرار وساتي، نشي کولی د دنیا کار. د عرض مې دا کول زما عزتمنو چې الله جل جلاله د هر یو څیز دپاره یو فطري لار جوړه کړي. د زنانو فطرت هغه دا دی چې په هغوی کې حیا غالبه ده، او دا د دې دپاره چې حیا پکې غالبه ده چې دا شرمېږي بهر نوځي او دا په کور کې وي. وقرن فی بیوتکن، او د دې فواید او منافع فطري هله د دې نه ترلاسه کېږي چې دا په کور کې وي. ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى، داسې خروج مه کوئ د کور نه بهر موځئ لکه څنګه چې د جاهلیت اولا ښځې وتې. جاهلیت اولا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې هغه هم ټولې ښځې داسې نه وې، بعضې ښځې داسې وې فاحشې. د جاهلیت په زمانه کې د کفر و شرک په تیرو کې هم اشراف خاندانونو قومونه تیر شوي دي. په هغې کې به زنانو هغه بد ګڼل په بدو کارونو باندې. د ابو سفیان ښځه ده، هنده نومې دی،
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح شوه د صفا د غره په ویښ کې ناست مبارک او زنانه راځي بیعت کېږي د بیعت کېدو دپاره زنانه تلې د زنانو جدا مجلس او د الله رسول ورته الفاظ مې وې داسې وایي هغې سره هغې بیعت شوې مسلمانه شوې داسې به نه کوو داسې به نه کوو داسې به نه کوو په هغې کې یو جمله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفرمایله چې دا ووایي چې زنا به نه کوو بدکاري به نه کوو نو دا هنده د ابو سفیان چې د دې خاوند سردار و تر اوسه پورې کافر او مشرک او اوس مسلمانېږي دا وایي چې صاحب داسې زنانه هم شته دی چې هغه به زنا کوي کافره ښځه مشرکه هغه دا شی نه برداشت کوي ځکه چې د اعلی خاندان سره یې تعلق زنانه به داسې وي چې هغه به بدکاري کوي کفر شته شرک شته لیکن زنا نه برداشت کوي فطرت د هغې داسې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره آبا او اجداد دي د پیغمبر علیه السلام نیکانه د پلار نه واخله تر لرې پورې آدم علیه السلام پورې ځه تر څو پورې چې په احادیثو کې ذکر ده هغې پورې خو ذکر ده د هغې نه مخکې هم چې څومره ده په دې باندې ټول متفق دي علما چې په هغې کې داسې زنانه نه ده راغلي داسې آبا او اجداد کې د هغې مشران یعنې که نه دي راغلي چې هغې زنا کوله د دې نه محفوظ ځکه چې دې سره معاشره او نسل تباه کېږي دې انسان کې الله جل شانه ډېر قیمتي قوا او صلاحیتونه اچولی دي او د ده صلاحیتونه چې په خپل ځای وي دی ډېر ښه نتایج پیدا کوي دا سړی لیکن دی چې کار نه کوي چې د ده صلاحیتونه تباه شي دی بیا کار نشي کولی بیا د یو مسلمان په مقابله کې 100 کسان کافر نشي ټینګېدی وسله به هغوی سره ډېرې هر څه به ډېري لیکن سره د هغې نن سبا هم دا تجربه ده چې د مسلمان هیبت د مؤمن د کافر په زړه باندې ډېر زیات وي غالب وي د هغې وجه دا ده چې د هغې فیملی سسټم خانداني نظام کورنی نظام هغه تباه دی نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دې دپاره پرده انتهایي ضروري بعضې خلک په اسلامي معاشره کې نن سبا د مسلمان په شکل صورت کې دا ناره لګوي ښځې او سړي چې زنانه د کور نه وباسئ دوی سره تاسو ظلم او زیاتې کوو حالانکه فطري طور سره زنانه په خپله حیا خوښوي د شعیب علیه السلام زمانه د حضرت موسی علیه السلام د مصر نه لاړو د شعیب علیه السلام علاقې مدین ته ستړی ستړی لاړو او دغه وخت کې چې کوم دی نو د خوراک څښاک څه شی نشته دی مزل یې کړی و پیاده مدین ته چې ورسېدو د مدین د کلي نه بهر یو کوی دی په هغې باندې خلک لګیا دي خپل څاروي اوبه کوي ګډې بیزي نارینه دي سړي دي چې ویې کتل یو دوه زنانه دي خو هغوی د سړو نه ډډې ته ولاړي فطري طور سره په زنانو کې حیا او پرده وي د زنانو د نارینو نه ډډې ته ولاړي او خپل څاروي هغوی ګډې او بیزي هغوی اوبو ته رادانګي او دی منې کوي چې نه حضرت موسی علیه السلام تپوس وکړو چې دا ټول خلک په کوی باندې ولاړ دي مال اوبه کوي او دا زنانه ډډې ته ولاړې د دې څه مشکل دی چې د دې مشکل زه حل کړم پیغمبران خو ډېر نرم زړه والی خواخوږي وي د خلکو سره ښېګړه کوي ترسناک وي رحم دل وي نو موسی علیه السلام د هغې نه تپوس وکړو ما خطبکما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر قرآن کریم کی موسی علیہ السلام ورته وایي دا تاسو ولې ډډې ته ولاړ یې ټول خلک څاروي ووتو هغوی ورته ووایي چې لا نسقي مونږ څاروو ته تر هغې پورې اوبه نه ورکوو حتی یصدر الرعاء تر څو پورې چې دا ټول ګډبانه او دا ټول شپانه او شپونکي د کوهین ته تللي نه چې دی لاړ شي نو مونږ خپلو څاروو ته هله بیا اوبه ورکوو وابونا شیخ کبیر او زمونږ پلار ډېر بوډا دی یعنی مونږ چې راغلي یو د بدې ورځې راوتي یو څنګه چې زمونږ پلار هغه کمزوری دی هغه راتلی نه شي هغه څاروي نه شي سرولی دا د شعیب علیه السلام لوڼه وې پرده کې ډډې ته ولاړې وې چې کله به سړي لاړل نه بیا بیا هغه پاتې راپاتې اوبه خپلو څاروو ته ورکولې موسی علیه السلام ورته وویل چې زه ستاسو څاروو ته اوبه ورکوم لاړو غټه بوقه وه هغه به په 2 کسانو رایسته موسی علیه السلام پیغمبر و د الله جل شانه
انبیاء او پیغمبرانو کې ما تاسو ته زور ډیر وي بوقی راستا او سارو ته اړولا ډیګي وا کنجو هر یو شی چې ساروی ټولو ته وبکه بیا دې رخصت شو لاړې په حیا کې دې ونی سوري ته پریوت سوال یو کو چې یا الله کس شعر د خوراک را کوګم چې تاسو سم راکل زه فقیر محتاج نو پدې کې هغه دوه زنانو کې په حیا کې یو را روانه ده په پړده کې وته وی چې زما پلار تا غواړي تا چې زمونږ کوم خدمت وکړو زمونږ سارو ته دی اوبه ورکې تا ته هغه عوض درکړي د شکر وویستو چې داسو په واقف و پیدا شول دیار غیر دی بهرحال عرض مې دا کولو چې په هغه زمانه کې هم په زنانو کې دا حیا وه د آدم علیه السلام د وخت نه دا حیا دا پرده دا په زنانو کې را روان که چېرې زنانه د سړو سره ګډ وډ وخت تېروي اختلاط په مجلس کې په جلسه کې په محفل کې په لاره کې په سیاسی میدان کې په تعلیم کې په هر ځای کې چې وي دا د خپل فطرت نه بهر ووته او چې د فطرت نه دا بهر شوه دا ستا ته هغه منافع او فواید ستا جولۍ کې نشي درکولی چې کومو دپاره هغه خدای پیدا کړي ختم شوی او چې کله ستا خانداني نظام تباه شو ملک تباه شو د مسلمانانو ملکونه تباه شي بیا دغه مسلمان په مثل د یو ګوډاګي وي ګوډاګی څه کولی شي د خټې ګوګشتو دي جوړ شي هغه څه کار نشي کولی نو عرض مې دا کولو زما عزتمند دی چې قرآن کریم کې الله پاک زنانو ته امر کوي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى وقرن فی بیوتکن یو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات مبارک کې په یو جنگ کې د یوې زنانه نور کسان هم شهیدان شي د یوې زنانه بچی شهید شو مور او پلار په اولاد ډیر مینی بیا په مور او پلار کې مور په اولاد باندې ډیر زیاته مینی د پلار په نسبت د مور چې کوم تعلق د اولاد سره هغه د نور شان مور ډیر زیاته مینی دا مشاهده په کورونو کې کی پلار خپل لور او خپل زوی هغه باندې ډیر لاس وایي چې مور یې چرته تلي وایي چې نه مور څخه دا ولې ځي ځکه چې د مور محبت هغه د دې بچي په بنیادي تربیت کې داخل شي دته چې څومره د خوراک څښاک ضرورت دی دغه عمره د مور د مینې د هغې نه په یو لس چنده سیوا ضرورت دی او که چېرې د دې مور د مینې او د ساتنې او د خصمانې په ځای باندې ته نوکر یا نوکر ورته وساتې هغه فایده دې بچي ته نه حاصلېږي هغه تباه شي د هغه اعصابي نظام هغه کمزوری شي دغه مور په غېږه کې چې کوم قوت او طاقت دې بچي ته حاصلېږي دا په بل یو څیز کې نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په یو غزوه کې د یوې زنانه زوی هغه شهید شو زنانه بهر ووته خلک را روان دی دا په پرده کې سر نه تر خپو پورې پټه ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابیه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي چې یا رسول الله زما زوی چا ورته ووایي چې ستا زوی شهید شو ډېره سخته صدمه ورته ورسېده فطري طور سره طبعي طور سره انسان ته صدمه رسېږي او په دې صدمه باندې خدای نیول هم نه کوي خو د هغې نه پس د دې صدمې او تکلیف نه وروستو چې د دې کوم حالت و هغه څنګه و یو کس به ته وایي چې یو طرف ته ستا زوی شهید شو دومره صدمه تا ته در ورسېده بل طرف ته ستا سر نه تر خپو پورې ټول بدن پټ دی پرده یعنی پرده دې دومره کلکه ده دا زنانه ورته وایي چې زما زوی وفات شو زما پرده او ایمان خو نه دی وفات شوی حیا خو زما په خپل ځای باندې پاتې ده مخکې ورځو کې مې یو کتاب کتو په هغې کې یو قاضي صاحب څخه قضیه لاړه قاضي صاحب سره قاضي د ښځې خاوند معامله وه قاضي ته لاړه د ښځې په خاوند پورې څه حق و وایي چې دی ما ته نه راکوي ښځه مدعیه ده خاوند مدعالی دی قاضي د مدعي نه تپوس کوي زنانه نه چې ستا ګواهان راغلل دا اصول دی ضابطه ده چې په معاملاتو په حل کولو کې د قاضي په عدالت کې او د قضا په میدان کې به زنانه مخ څرګندوي چې ګواهان ګواهي ورکړي چې دا زنانه ده او ځکه برخه کې خو پته نه لګي چې څوک نو دې زنانه ته وویلی شو ګواهان
قاضي ورته وویل چې ته مخ څرګند کړه چې دا ګواهان ستا په حق کې ګواهي ورکړي چې همدغه زنانه ده، دا د دې سړي ښځه ده، ده سره معامله راغلې ده. هغې زنانه ورته وویل چې زه خو مخ په هېڅ صورت کې نه څرګندوم، دا خو زما جز دی د بدن، حیا او پرده. قاضي ورته وویل چې بیا خو مشکله ده چې ستا په حق ته فیصله وشي، ډېر غټ مال و. هغې ورته وویل چې نه کېږي فیصله، نه دې کېږي، خو مخ نه څرګندوم. خاوند چې وکتل چې زما ښځه داسې غیرتي ښځه ده او هغه زما په نکاح کې ده او دا مخ نه څرګندوي، نو هغه ورته وویل چې دا دومره مال د دې ښځې ما سره دی، دغسې ورکړو په میدان. هغه زنانه ورته وویل چې ما خپل خاوند ته دا مال وبخلو. قاضي وایي چې دا خو عجیبه کیسه ده، هغه ځان سره په کتاب کې ولیکله، تر اوسه پورې را روان. حالانکې دې وخت کې د مخ څرګندولو شرعاً هم اجازت شته. نو دا ولې ځکه چې د زنانو په فطرت کې د یو اشراف زنانه دا شی پروت. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت کې ناست دی، صحابه کرام ناست دي، د صحابو نه تپوس وشو. د صحابو نه تپوس وکړو نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې ما ته ووایي د زنانو کومه یو خبره ډېره خوښه وي، د ښځو کومه یو خبره ډېره خوښه ده. سړو سوچ کولو، نارینهو صحابو چا جواب نه ورکول. حضرت علی کرم الله وجهه چې د پیغمبر علیه السلام د تره زوی دی، د بچي غونې لوی کړی دی او زومی دی، او د پیغمبر علیه السلام کشر لور بی بی فاطمه رضی الله عنها د حسن او د حسین رضی الله عنهما مور، هغه د علي صاحب په نکاح کې وه. دی وایي چې ما سوچ وکړو نو ما هم څه جواب جوړ نه کړی شو چې یاره د دې څه جواب دی. زه کور ته لاړم، زر لاړم او وایي فاطمې بیبي نه مې تپوس وکړو چې ما ته ووایه د زنانو کومه خبره ډېره خوښه ده. وایي هغې راته فوراً ووایي چې د زنانو دا خبره فطري طور سره ډېره خوښېږي چې د دې سترګې په یو نارینه پردي سړي نه لګېدلي او د پردي سترګې په دې نه لګېدلي. دا خبره د زنانو ډېره. نو علي صاحب وایي زه په منډه منډه رالم، ځکه چې دا ښه خبره ده، د سوال جواب وشو. وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحال شي چې مې ورته ووایي، نو ما ته وایي خبره خو دې ټیک ده، خو دا چېرته معلومه شوه؟ وایي چې صاحب دغسې کور کې مې تپوس وکړو د بیبي نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحال شو او وی فرمایل انما هي بدعة مني، فاطمه زما د ځیګر ټوکړه ده، ځکه دا خبره وکړه، زما د بدن جز دی. مطلب مې دا دی چې فطري طور سره د زنانه فطرت چې په خپل ځای کې دی، چې هغه د فطرت نه دایرې نه تایستې نه، لکه سړی چې بعضې دارو واچوي تراخه، نو د هغه د خولې خوند او ذایقه بالکل بدله شي، خوږ شی پې داسې لګي لکه خټه. زما په کور کې یو بیره ده، بیره هغه زه هل کار پرې کوم، خو بیا هغه زرغونه شي، هغه جدا قسم بیره ده. د هغې یو دوه پاڼې یا یو پاڼه چې په خوله کې واچوي ویجوې، خوله کې غاښونو باندې وجوې او بیا تېره کې، بیا چې په هغې پسې ام خوري، چیني خوري، چې ام خوري ته به وایې خټه خورم، خوږوالی نه. چې چیني خوله کې واچوې ته به وایې شګه ده، خوږوالی پکې نه، د خولې ذایقه بالکل بدله شي. کومو زنانه ته چې په ازادۍ کې د کور د بند ماحول نه په راوتو کې دې ته فایده ښکاري او داسې منافع ویني، د دې مثال داسې دی لکه څنګه چې د چا د خولې ذایقه خرابه شي، په هغه باندې تریخ او خوږ ټول یو شان لري. ہر چیز تیرے عشق میں الٹی نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے. زمونږ استاد هغه به دا شعر وی د دنیا په عشق او محبت کې وایي هر یو څیز ما ته الټه ښکاري، لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے. لیلا ورته سړی ښکاري، مجنون ورته ښځه ښکاري. بیا د دې انسان عقل مسخ شي، دته حق باطل ښکاري، باطل ورته حق ښکاري. بے پردګي او بد اخلاقي او اوریانی دا ورته ښه اخلاق ښکاري، او ښه اخلاق ورته دقیقانوسیت ښکاري چې دا خو قدامت پسندي ده، دا خو دا شی، دا خو دا شی، دا خو جهل دی. ځکه چې د ده فطرت الټه شوی دی چې کله د انسان د خولې ذوق بدل شي، سخته شی ورته به پرې راله، بیا ورته ورکو د خولې خوند بدل شو، بیا ختم. او چې کومې زنانه د هغې فطرت برقرار وي
هغه مار خوړلې او لړم خوړلې نی او هغه ظاهري سيزونه نه متاثر نی، هغه ته صحیح جواب درکې. ځکه حضرت فاطمه رضی الله عنها علی صاحب ته دغه جواب ورکو، دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم تایید وکړي. نن سبا عجیب ماحول را روان دي زما عزتمن، چې په شا لاړ شي د اوسنا او یا کاله مخکې 50 کاله مخکې معاشره یو شان، 50 کاله پس یکسر بدلی، او 100 کاله شاته چې لاړ شي نو هغه معاشره بدله. د هندوستان یو شاعر دی اکبر الی آبادی مرحوم اکبر، هغه شاعر چې کوم دی نو دا هغه اشعار دي، شاعر ذوق سی تاسو ته پته ده، لیکن سره دا هغه فرمائی بے پرد نظر آئی کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے پردہ تمہارا کیا ہوا، بولی کہ وہ تو عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. دی وی ځان یادی اکبر وی زه پرون بازار ته لاړم چې مې وکتل نو یو څو زنانه وې پرده یې نه وه، یعنې چیل او بورخه کې نه وې. هندوستان واقعه ده، یو څو زنانه وې. نن سبا تاسو د هغه بازارونو چې کوم ځای کې مارکیټونه غټ دي هغه حالت وګورئ. زمونږ د پښتنو په علاقه کې په دې پېښور ښار نور لرې مه ځئ چې د څومره زنانو بورخې دي او چیلې په سر. نو دی وایي چې ما پرون وکتل یو څو زنانه زما په نظر راغلې، نو زه د حیا او د شرم د وجې نه، د قومي غیرت د وجې نه په ځمکه کې ننوتم. ما وایي چې دا ځمکه وچاودې زه به کې ننوت، دا ښځې بې ستره ولې ګرځي. ما ترې نه تپوس وکړو چې ستاسو پرده دا پرده ولې نه کوئ؟ ما ورته وایي چې ستاسو پرده څه شوه؟ نو هغې جواب راکړو بولی کہ وہ تو عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. هغه خو د سړو په عقل پرېوتي ده، یعنې دا همدغه سړو مونږ ته ویلي دي چې نن سبا چې 2 پیسې ورڅخه راشي او چرته چې کوم دی نو دا وړوکی موټر دا چې په 3 لکه 4 لکه باندې کېږي دا والي، نو ښځې ته وایي ته ما سره په دې مخکې سیټ کې کښېنه، دې ځای کې چې ناست دی نو خوند، او بیا په دې بورخه کې چې ناست دی ټوپۍ والا په موټر کې، دا خو ډېره بده لګي. نو مخ بربنډ کو دا بورخه شاته وغورځو. دې بنیادي باعث او محرک د دې بې پړګرۍ دغه سړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه، مړی ته د هغه د پسماندګانو په ژړا باندې هغه ته عذاب ورکولی کېږي. بخاري شریف کې حدیث دی، نورو ټولو کتابونو کې حدیث شته. اوس حضرات علما وایي چې دا خو کار د ژوندو دی، هغه مړي خو ژړا نه ده کړي، نو دا مړي ته عذاب ولې ورکولی؟ نو محدثین حضرات وایي اهل علم الله پاک ته دوی ته ډېر اجرونه ورکړي چې دا مسایل ټول علماو حل کړي. دې نه مراد یو هغه کس دی چې هغه خپل کور زنانو ته د خاندان زنانو ته وایي چې زه مړ شم ګورې په ما باندې ښې وژاړئ. پخوا به دا وصیت کېدو چې زه مړ شم په ما باندې ژړا وکړئ، دا هغه کس دی. اوس ده ته به عذاب ولې نه ورکولی کېږي؟ ځکه چې د ژړا وینا چا کړي ده؟ ده کړي ده. دویم دې نه مراد هغه کس دی چې ده ته د خپل خاندان د زنانو پته وه چې کله زمونږ په خاندان کې مړی وشي نو زما دا مور او زما دا خویندې او زما دا بچی او زما دا ترېندې ژړا کوي، او هغه ژړا کوي چې په هغې کې ویښته شو کوي او مخ ته سپېړې ورکوي او ګریوان شلوي او سینه ټکوي، هغه ژړا کوي. دا ژړا حرام ده، منع ده. لیکن سره د دې د خپل خاندان د زنانو ته په خپل ژوند دا وصیتونه کړي چې ګورې په ما باندې به داسې ژړا نه کوي. نو که چېرې دا وصیت یې نه کړی او ده ته پته وه نو دی هم په دې کې راګیر دی. ولې ته هغه زنانه د بد کار نه دي منې کړي؟ تا پې خاموشي ولې اختیار کړي ده؟ او که چېرې دې سړي هغې ته ویلو چې داسې به نه کوئ او دا زنانه ژاړي نو بیا مړي ته څه نه ویلی کېږي، بیا به هغه زنانه ګیرېږي. الله جل جلاله قهر او غضب به صرف او صرف هغې راځي. ځکه چې الدال علی الخیر کفاعله، ښه کار رهنمایي کوونکی داسې دی لکه چې ده دا کار وکړو هغه ته اجر دی، او چې بد کار چا وکړو هغې پسې په معاشره کې هغه رواج پرېوتو نو هغه ته د هغې بدۍ سزا میلاویږي. ډومبي کس ته د آدم علیه السلام په زامنو کې قابیل لګیا شو، خپل ورور حابیل یو دنیایي معامله کې فرشته باندې قتل کو. چې قتل یې کو نو قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې دې پسې
څومره قتلونه را روان دي په بني اسرائیلو کې او په نورو خلکو کې کېږي، نو چې څنګه د هر قاتل ته سزا ده، دغه رنګې د آدم علیه السلام هغه زوی ته چې ډومبی قاتل دی د خپل رور قابیل چې خپل رور هابیل یې وژلی دی، هغه ته هم د دې هر یو مقتول سزا هغه ته دا جرم په هغه هم راځي، د قاتل جرم، او هغه ته به سزا ورکولی کېږي چې بنیادي تیږه یې هغه کېږي. کوم یو رواج چې په معاشره کې چا شروع کو خراب او غلط د شریعت سره متضاد او متصادم، نو دغه رواج او شریعت بانی چې ډومبی د لار خراب شایستی دغه نه به تپوس کېږي، هغه ته به سزا ورکولی ځکه چې هغه د دې باعث مباعث جوړ شو. نو عرض مې دا کولو زما عزتمنو چې اکبر په دې ابیاتو کې دا وایي چې د دې زنانو د بې پردګیرۍ باعث دغه د دې نارینه د دې خاوند د دې پلار د دې رور او د دې زوی جوړ شوی دی، هغوی دا ولې نه ده منع کړي. نن سبا بنیادي طور سره هغه وایي چې زوی ته زه حق ورکوم هغه سکول کالج ته وباسم، دا به ولې نه وباسم، بیا هغه سکول کالج ته دننه کې چې په هغې کې مخلوط نظام تعلیم وي، د پردې والا نه که پردې والا وي خو بیا هم او بیا په هغې کې بې پردې غزي راځي. د دې بنیادي باعث او دا کردار ټول دا د هغه پلار په حق کې دي چې چا دې ته دا بچی تیار کړي. اوس چې کله هغه عاقله بالغه شو د هغې نه هم تپوس کېږي، لیکن لومبی تپوس به ده نه کېږي. بعضې داسې هم ولیدل په دې معاشره کې چې لوري ورکه او د ورکولو نه پس بیا چې د هغې تعلیم بند شو، نو دی وایي چې مزید تعلیم پې کول غواړم، رشته یې د لور ماته که، یا یې ورکړي لور واپس که، یا نکاح شوي و نکاح یې ماته که، یا واده شوي و د واده نه یې د خاوند نه رابېله که، دپاره د څه د دنیا د حصول چې دا لور به ماته پیسې ګټي، دا به ډاکټره جوړه شي. زنانه په هغې باندې خو د کور اخراجات نو، دا خو په سړي باندې دي چې کله زنانه ماشومه وه تر بلوغ پورې تر واده پورې د دې ټول خرچ د دې په پلار باندې، او بیا چې پلار یې نه چې څومره د هغې پلار نږدې وارثان دي مورثان د دې متولي دی په هغه باندې خرچه ده، په دې زنانه خپله خرچه نشته، د بل خو لا پرېږده. بعضې سړي نه چې تپوس وکړي یاره دا تعلیم مې په دې وکړو چې هېڅ پته نه لګي چې سبا څه حالات راځي چې کم از کم په خپله خو څه ګټلی شي. د دې مطلب دا دی چې ستا د مسلمانانو عقیده نه ده، ځکه چې ته وایې چې الله جل شانه د زنانو دپاره کومه فطري لار جوړه کړې ده، نو هغه په دې لار رزق نه ورکوي، په خدای توکل نشته. که چېرې وی بیا به د دې حلال لارې او د الله جل شانه د ضابطې د هغې به تا خیال کولو، د هغې به تا پاسداري کوله، د هغې به تا لحاظ ساتلو، په الله دې توکل نشته، او چې څنګه ایمان راړو حق دی هغسې دې په رب باندې نشته دی، ځکه داسې دی. زما عزتمند د زنانو یو څو قسمه پردي دا خبره ته ذکر کوم، دا موضوع ډېره اهم ضروري ده نن سبا. او ستاسو معاشره صرف او صرف اسلامي معاشره نن سبا بنیاد د هغې د کور نه شروع کېږي، او دا چې بچ کېږي هم د کور نه وبچ کېږي چې زنانه خپل ځای ته واپس لاړ. اوس هم د اشرافو کورونو پردهدارې حیادارې زنانه نه تپوس وکړه، هغه وایي چې زه په واده کې نه ځم، زه شادي حال ته نه ځم، زه ډولۍ سره نه ځم، زه په خپل کور کې خوشحاله یم. اوس هم زنانه شته دی داسې چې د هغې د فطري اصولو باندې او په خپله باندې د هغې طبیعت او د هغې فطرت او ذوق هغې ته دا وایي چې نه ما بهر مو باسم. چې کله دا زنانه د خپل دایرې ته واپس راله، د دې عزت زیات شو، د دې اکرام زیات شو، د دې احترام به سیوا شي. هغه زنانه چې کومو ملکونو او قومونو خپلې زنانه بهر ایستي دي، نو په ځای د دې چې هغې ته ازادي ورکړي او د هغې راحت او سهولت وي په هغې کې، په هغې باندې کارونه ډبل شول د سړو په مقابله کې. یو خو هغه بهر پردی نوکري کوي 8 ګنټې، او بیا د هغې نه پس کله کور ته راشي نو د کور په خول سړولو د بچو تربیت هم ده، 2 کارونه شول پې باندې. هغه صنف نازک کمزوري زنانه، اعصابي لحاظ سره کمزوري، د بدن په لحاظ سره کمزوري، په هر لحاظ سره دا کمزوري ده. په هغې زنانه باندې کار سیوا شو، زیات شو، دا په هغې باندې رحم دی که ظلم دی؟ دا په هغې باندې ظلم. نو زما عزتمندو قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې یو څو پردې ذکر دي، دا ځان سره محفوظ کوي. بعضې وروڼو ته د دې پته ني. د زنانه یو پرده د هغې د کور چاردیواري ده، چې زنانه اصل دا ده چې دا په کور کې دننه وخت تېري، دا د کور نه په وس سره بهر نه وځي. ها د ضرورت دپاره وتی شي،
د ضرورت غو موقع تاسو ته پوسم کول شي. لکه زه تاسو ته وایم مثلا چې حج ته زنانه ځي نو تللی شي، ځکه چې حج په کور کې نه کېږي. عمرې ته زنانه تللی شي. دا مونځ چې څنګه په سړو فرض دی داسې په ښځو هم، لیکن د مونځ نه یې ساري شوي دي چې په کور کې مونځ کوو. تاسو ته اجر هغسې دی لکه څنګه چې په جومات کې الله جل شانه سړي ته اجر ورکوي. او دا ام المؤمنین فرمایي حضرت عائشہ رضی الله عنها که رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات وی او دا قتل وی هغه په سن 58 هجری کې وفات شوی دا. 58 هجری کې 58 هجری کې وفات شوی. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفات نا تقریبا س وسلویخ یا شپږسلویخ کاله پس وفات شوی. او دومره لنډ وخت کې هغه فرمایي که دې ورځ شپو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی حیات وی او د زنانو د حالت کتلې وی نه دا به د جماعت نه منې کړي. بیا وروسته صحابو په دور کې منع شو. نو یو پرده د هغې دا ده چې دا په کور کې وي، د کور نه بهر نه وځي. او ضرورت ما تاسو ته وي دا تپوس کولی شئ. ضرورت دا هم دی چې ډېره موده شوي ده دا زنانه واده ده، دا وایي مور او پلار مې یاد شوي د مور او پلار زیارت ته ځم. خاوند ته یې پکار دی چې په حیا او پرده کې د مور او پلار زیارت ته بوځي. دغسې د علاج دپاره لاړه شي، دغسې د بلې یو خبرې دپاره لاړه شي، بیمار تپوس ته لاړه، تعزیت دپاره لاړه، د ضرورت مطابق زیات نه. لیکن د هغې په ذمه دا پیبرګیري ده چې زنانه سحر او ماښام مارکیټ او بازار ته د کپړو اغشتو ته د ټماټرو اغشتو دپاره شنو مرچکو پسې د سړو په پیزار او په کپړو پسې هم زنانه ځي مارکیټ کې خریداري دا کوي. دا دې د کور هغه ډومبۍ پرده هغه دې ماته کا اگر که دا په برخه کې تلي بازار، ځکه چې دا ضرورت نه دی، دا د زنانو کار نه دا سړي کولی شي. بعضې سړی وایي چې یاره زه نه پوهېږم په دې باندې زنانه ښې پوهېږي. نو زما والده د الحمدلله حیات عمر ډېر دی، 100 کالو ته نږدې دی. ما ته یې پرون خبره کوله وی چې یو زنانه راته ووایي چې دا کپړه دا جوړه چې تا چولې دا خو ډېره مزېداره ده، دا د چا اغشتي ده؟ ما ورته ووایي چې دا مې راته زوی راوړي ده، زه یې ورته یاد کړم. نو او بیا یې ورته دا مو وی، ما ورته وایي چې هغه په خپله هم نه راړي، چاته وایي نو راړي، خو نقشونه مکشونه ورته هغه ښایي. زه ورته وایم چې داسې ځمکه وي، داسې ګل وي، داسې. نو هغه زنانه حیرانېږي، وایي زه خو په کپړو پسې ګرځم، داسې کپړه ما چاته نه ده لیدلې. نو بعضې خلک وایي چې دا سړي داسې سړی چې ځان نه ګوګشتي جوړ کړي نو بیا به دی نه پوهېږي. ګنې په هر یو کار باندې سړی پوهېدی شي. دا د ښځو کار نه دی، دا د سړو کار. بل زنانه چې کپړه اچوي نو د خاوند دپاره یې اچوي، هسې خو کپړه د عورت د پټولو دپاره اچوي. لیکن هغه که ته ښایسته ګورې نو ته خپل ځان ته وګوره چې ستا کوم شی خوښ دی، نو ته د خپلې ښځې دپاره هغسې کپړه راړه، هغې ته وایه چې دا واخله، هغه ستا خپل ذوق دی. ځکه چې زما کپړه زما نظر په ډېر زیات نه پروزي، په هغې خو د بل چا نظر ډېر پروزي. او زنانه چې خپل ځان مزین کوي، ښایسته کوي، نو د خپل خاوند دپاره هغه دې د هغه ذوق ته وګوري، هغسې کپړه دې ورته خاوند راړي. عرض مې دا کولی چې ډومبۍ پرده د زنانه د هغې کور دی. بس د کور د جادیوارۍ نه بهر وتل دا د زنانه کار نه دی. کوم کسان خصوصا د ګیري والا الحمدلله په دې د الله شکر وباسي چې الله پاک د ګیري پرېښود توفیق ورکړی دی. 5 وخته مزونو کې حاضري ورکوونکی په دې د شکر وباسي چې زه 5 وخته مزونه کوم. تهجد ته پاسېدونکی کس دی په دې د الله شکر ادا کوي. لیکن که شرده سودا د بازار نه په زنانه راړي، دا په ده کې دا بغیرتوب موجود دی، دې نه دې دا ښځه منع کور کې د ایثاره کې چې نه نن نه پس به دا کار ته نه کوې، دا به زه به خپله کوم. دویمه پرده چې کله زنانه د کور نه بهر د ضرورت دپاره ووته، لکه ضروري څیزونه باندې تاسو ته ذکر کړي، نو بیا به دا په داسې پرده کې ځي چې هغه پرده یې د سر د ویښتو نه راواخله تر پښو پورې وي ټوله. داسې جلباب قرآن کریم کې الله پاک د دې ړومبۍ پردې حکم الله پاک په قرآن پاک کې بیان کړی دی. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. قرار ونیسئ په خپلو کورونو کې. قرنا صیغه د امر ده او قرار دې ته وایي چې کلکې او مضبوطې اوسئ په خپل چاردیوارۍ کې په کور کې دننه. که ستا کور د بنګلې په شکل دی په هغې کې دننه اوسېږه، که د خښتو کور دی په هغې کې دننه اوسېږه، که د خټو لوټو کور دی په هغې کې دننه اوسېږه، که جونګړه ده او خیمه ده او تمبو دی په هغې کې دننه اوسېږه. دویمه پرده چې کله ضرورت دپاره بهر وځي
نو دا بیا جلباب اچي. قرآن کریم کے اللہ جل شانہ فرمائی یا ایوہ النبی قل لازواجک، اے پیغمبرہ خپلو بیبیانو تموایا و بناتک او خپل لونو توایا و نساء المؤمنین او د مؤمنانو زنانو توایا چې کومې زنانه د مؤمنانو زنانه دي په خپله مؤمنانې دي د مؤمنانو ښځې دي یدنین علیهن من جلابیبهن، دا سوره احزاب دی چې دی د راښکته کوي یدنین علیهن په خپل ځان باندې من جلابیبهن جلباب. حضرات صحابه کرام تفسیر د قرآن کوونکي صحابه او تابعین د جلباب معنا دا بیانې جلباب هغه پړونه هغه چیل هغه څادر چې د سر د کپرۍ نه راواخله تر خپو پورې ټول بدن پکې د دې پټ وي. بعضې خلک په ستر کې د عربۍ ژبې لفظ کوم دی ستر عورت او په حجاب کې فرق نه کوي. حجاب جدا شی دی او ستر جدا شی دی. بدن پټول چې د حیا او د پردې ځای دی هغه پټول دا ستر دی. موږ پښتو کې حجاب ته ستر وایو او په عربۍ کې ستر هغې ته یو حجاب، موږ چې د پښتو کې ستر وایي دې ته حجاب وایي. د سر نه خپو پورې ټول بدن پټ، داسې بورخه وي داسې چیل وي داسې پړونه وي. د سپینې بورخې دا ټیک دي لیکن بعضې سپینې بورخې داسې جوړې شوي چې د هغې سپینې بورخې دا مخکې ځای ټول خالي وي او د زنانه پرتوګ او کمیس دا پکې ښکاري. دا جلباب نه دی ګورې یاد ساتئ چې دا بورخه تر خپو پورې وی لاندې پورې دا جلباب کې راځي وي. نو چې کله بهر وځي هغه به په دې پرده کې دننه وځي. نن سبا ماحول دومره خراب شوی دی چې کومه زنانه هغې په سر باندې بورخه ني پړونه ني نو د هغې قدر او احترام ډېر کېږي ځکه چې ټول شیاطین دي. د شیطانانو په ځای کې په بس کې په فلاین کوچ کې د دې زنانه احترام ډېر کېږي او چې د کومې زنانه بورخه په سر ده د هغې هغسې نه کېږي ځکه چې هغه شیطاني ځای جوړ شوی. شیاطین خلک په دغه ځایونو کې سفر ډېر کوي. نو دا قرآن کریم کې الله پاک فرمایي دا د دې دپاره ده چې د دې د کمیس او د پرتوګ هغه رنګ او د دې په لاس باندې په لیجو کې بنګړي او د دې په غاړه کې امبیل او د دې په غوږونو کې والی هغه ټول په دې جلباب کې پټ شي. لیکن الټا نن سبا بل څه کېږي چې عموما دغه زنانه دا توره بورخه په سر کې او په هغه توره بورخه باندې بیا غمي لګېدلي. نو خدای دې پوه کا دا بورخه خو دې دپاره وا چې ستا بدن او ستا کپړې پکې پټې شي، تا بیا په هغې د پاسه غمي لګولي او ګلان دې پیچولي او خاوند ته دې ویلي چې ما ته داسې بورخه راړه. نو دا خو هغه دننه پټ ځایونه تا بیا څرګند کړي. نو که دا تکه توره وي داسې لکه د سکاره په شان او دا توره بورخه یې په سر یې پړق پړق وار نو هر یو سړی شیطاني خیالات چې د هغه په ذهن کې ډېر راځي او زړه ته شیطان کوز شوی دی هغه ورته وایي چې وګوره ښاپېرۍ روانه ده. حالانکې دا به وي تکه توره بدرنګه قبیح شکل به وي. دا خو تا ځان ټول مزین دا کپړه داسې پکار دی چې په هغې کې آرایش او نمایش او زیبایش نی. دې سره سره قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې هغه ځایونه چې په هغې کې زینت دی هغه مښکاره کوئ. یعنې پخوا به په دې خپو کې پنځې بچولی کېدل پازیب بېوته وي هغې به د ګنګرو په شان شړنګارو. نو چې په لاره ځې نو دا به نه اچې اوس که په کور کې اچې اچوه خاوند دپاره او چې په لاره ضرورت دپاره ووتې مور او پلار کره ځې چېرته ځې نو بیا به دا نه اچې. ولې؟ ځکه چې د هغې شړنګار سره متوجه کېږي خلک. هغه عطر لګول چې د هغې خوشبویي وي رنګ یې وي او که نه وي هغه خوشبویي به نه استعمالوي. که دې زنانه سپری کړی او دا په دې لار باندې تېره شو په پردو سړو باندې هغه سپری بوی ولګېدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ښځې ته فرمایي چې دا شیطاني شیطانه ده ځکه چې دا سړي ځان طرف ته متمایله کوي. حدیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایي. بعضې ښځې داسې دي کاسیات عاریات چې دی به وي پټې لیکن دی به بربنډي ځکه چې د دی د بدن بهر څخه خلکو ته ښکاري. مایلات ممیلات دی به نور سړو ته مایله کېږي او سړي به ځان طرف ته مایله کوي چې دا سړي موږ ته خامخا وګورو. په کور کې به دا داسې لکه شیشکه ډېر خراب حالت به وي سر ویښته به ببر وي کپړې به پواړه وي کپړې به اسخان پنسې به اوچتې ګډې وډې لکه چې کور کې خاوند دی. حالانکې خاوند دپاره زیب و زینت پکارو او چې کله دا بهر وځي نو دغه وخت کې به دا سرخي پوډر هم وکړي ځان به سنبال کړي. دې نه معلومیږي چې دا اجنبي سړو ته ځان خول غواړي خاوند دپاره دا نه کوي.
دا په هغه کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو کې ممانعت راغله. دریم حجاب او پرده د زنانه هغه د مزد لپاره ده چې په مزد باندې ودرېږي نو دغه وخت به مخ نه پټي، لاسونه به نه پټي مزد چې کله کوي، لیکن نور ټول بدن به د دې پټ وي. قدمینو کې د علماو اختلاف دی چې آیا خپې به هم پټېږي که نه. بعضې علما وایي چې خپې به پټي د پنجې، او بعضې وایي چې نه خپې څرګندولی شي خو مخ او لاس به څرګند وي. البته ګیټۍ او پنډۍ دا په پرده کې په مزد کې به دا پټي. اوس داسې پرتوګونه د زنانو جوړ شوي چې په هغې کې ګیټۍ او څه پنډۍ ښکاري، هغې کې د دې مزد نه کېږي. نور ائمه ثلاثه خو وایي چې د زنانه د پټ اندام معمولی حصه ښکاره شوه نو مزد نه کېږي. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي که چېرې د یو اندام څلورمه برخه یا زیاته ښکاره شوه نو مزد نه کېږي چې د هغې نه کمی به یې کېږي. نو دا یو اندام دی مثلا دا لیچه تر سنګلې پورې که دې کې څلورمه برخه یا زیاته ښکاره شوه نو د دې مزد نه کېږي. دا لستوڼی په برو دغسې پنډۍ یو اندام دی که دې کې څلورمه برخه ښکاره شوه مزد نه کېږي. دغسې علما او فقها وایي چې د زنانه د سر ویښته دوه اندامه دي، یو ویښته یې هغه دی چې په سر باندې دي او یو ویښته هغه دی چې د غوږونو نه ښکته ځوړند دي. دا کوم ویښته چې د غوږونو نه ښکته ځوړند دي دا ویښته یې ځان ته بېل اندام دی، یعنې دا به بېل پټ وي، د سر هغه به بېل پټ وي. که داسې لوپټه زنانه اچولی چې هغه لوپټه کې د سر دا ویښته پټ وي او دا ځوړند ویښته لاندې د هغې څوکې ښکاري او د نورو ائمو په نږدې معمولي ښکاره شول ویښتې نو مزد نه کېږي. او امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې څلورمه برخه یا زیات ښکاره شول د دې مزد نه کېږي. لوپټې نری وي عموما یا نری لوپټه ده په هغې کې ویښته ښکاري لکه د غلبیل په شان، یا کمیس داسې دی چې په هغې کې مټې ښکاري د دې مزد نه کېږي. او بل دا بې حیا ده، دا خپله پرده خلکو ته ښایي، دې ته به سزا ورکولی کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. نو دا درېیمه پرده شوه د مزد. څلورمه پرده هغه د خپلو محرماتو سړو نه ده. په کور کې یو خو د دې سر نامحرم مثلا خوا کې پاتې کېږي، د تره زوی د ماما زوی دا محرم نه دی، لیور دا محرم نه دی. یو د دې چې کوم محرم دی یعنی پلار، زوی، ورور، نیکه، سخر، دا محرمات. هغه نارینه چې هغې سره د دې زنانه همیشه نکاح نه کېږي د هغه سره دته محرم ویلی کېږي. د هغه په مخ کې د دې زنانه سر ویښته ښکاره کېدی شي، لیکن دا به عورت پټوي، یعنې د ګوډو نه راواخله تر ګریوانه پورې، مرۍ پورې، خېټه، ملا، عورت دا ټول به پټ وي د دې سړو نه. اگر که دا پلار دی، دا زوی دی، دا به د بالکل. څلورمه پرده یا پنځمه دا د زنانو نه ده. د زنانو نه به د دې عورت چې کوم دی نو هغه پټ وي، د ګوډو نه یې واخله تر نامه پورې چې کوم د سړي عورت. بعضې ځایونو کې په بعضې کلو کې پخوا به داسې کېدل چې کوم ځای به زنانه مثلا اوبه راړې یا به یې لامبل یا د شپې یا په بل وخت، نو یو زنانه به د بلې زنانه نه پرده نه کوله. اوس هم کله کله داسې کېږي چې وایي خو تم ښځی او زم ښځی یم، تم زنانه زم زنانه یم. نو چې څنګه یو سړی د بل سړي نه پرده کوي نو زنانو ته ووایي چې داسې یو زنانه د بلې زنانه نه پرده د هغې ته عورت نه شي خوړی، او چې دا کله پرده نه کوي نو دا په حرام کاری کې مبتلا ده. او بیا په آخر کې د ښځې خاوند دی نو د خاوند نه د هېڅ څیز پرده نشته. عرض مې دا کولو زما عزتمند چې قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. زمونږه معاشره او ملک او د امت مسلمه ډېر زیات فواید او منافع او نتایج هغه مرتب کېږي په کورني نظام باندې، او کورنی نظام هغه د زنانو په پرده باندې موقوف دی چې دا په کور کې وي. د دې وهله ښه نتایج مخې ته راځي، د هغې اثر به په سړو باندې. پخوا به زنانو د خپلو بچو سم تربیت کولو. د افغانستان نږدې مه ځئ، افغانستان بادشاه عبدالرحمن هغه جنګ ته زوی استولی و، لښکر یې ورسره استولی و. په دې کې اطلاع راغله چې شهزاده به شکست وخوړو او په تېښته را روان دی. بادشاه ډېر سخت خفه شو. هغه
رالو کور کې کېناستو، ښځه ورته وایي چې خاونده ولې ته خو خفه یې؟ بس د خفګان خبر دی نو خفه به نه یم. وایي څه چل دی ما ته خو ووایه. وایي زوی دې شکست خوړلی دی او په تېښته را روان دی، دشمن نه یې شکست خوړلی. هغوی دا خبر نه شو برداشت کولی. ښځه ورته وایي چې هېڅ چرې نه، زما زوی به په تېښته نه را روان. دوو خبرو کې به یې وایي، یا به هلته شهید شوی مړ وي او یا به ژوندی فاتح را روان دشمن ته به یې شکست ورکړي، خو په تېښته به نه راځي. نو ده هغه اردو کې متل دی، وایي سنی انسنی کردي. دا خبره د سره د پاسه تېره که پروایو نه ساتل چې دا خو ښځه ذات دی په کور کې، دې ته څه پته ده. څه وخت چې تېر شو نو د هغې نه پس دویم خبر رالو چې غړومبی خبر غلط و او شهزاده دشمن ته شکست ورکړی دی او بری مونتی دی او بریالی را روان دی. چې دا خبر رالو، دا خبر رښتیا وي، دا ړومبی غلط. بادشاه خوشحال شو، کور ته رالو، ښځې ته یې ووې. نو ښځه ورته وایي تا ته ما وې نه. بیا د ښځې نه تپوس کوي چې تا دومره کلکه خبره څنګه کوله، ته خو په کور کې دن نه یې. ورته وایي چې دا ما ځکه کوله چې ما کله دې ماشوم ته د خپل زوی ته پی ورکړي و نو زه په اودس کې او بیا ما دا دعا غوښته چې یا الله دې بچي ته زه خپل پی ورکوم، د الله نوم به مې اخیستو، خو دا به مې وایي چې یا الله ته یې لوی کړې خو چې بېغیرته نه دشمن نه ونه تښتي. دا دعا مې خاص کوله. وی زما رب ما ته معلوم دی چې هغه ډېر مهربان دی، هغه به زما دعا خامخا قبوله کړي تر اوسه پورې چې د تېښته نه ورکړي، نو اوس به یې څنګه تېښته کړو؟ چې زما په خپل رب باندې یقین و. دا د زنانو حالت. اوس د زنانه په کورني نظام باندې ټول له بهر نظام ټول مرتب کېږي. زما عزتمندو د دې واک اختیار ټول د سړو په لاس کې دی. د خپلو کورونو خبر اخیستل دا انتهایي ضروري دي. الله جل شانه دې موږ ته په ښو خبرو د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا